الرحيم واعلموا انما غنمتم من شيء واعلموا او پوه شئ تاسو انما چې یقینا هغه غنیمتم چې تاسو حاصل کړی دی په جنگ کې من شیء د څه مالونو نه د څه شي نه فان لله پس یقینا د الله تعالی دپاره خمسه پنځمه د هغې دا وللرسول او د پیغمبر دپاره ولذي القربا او د خپلو خپلوانو د هغه دپاره والیتام او د یتیمانانو د پاره والمساکین او د غریبانانو د پاره وابن السبیل او د مسافرو د پاره ان کنتم کچرته یو تاسو آمنتم چې ایمان راوړی بالله په الله تعالی باندې وما او پاغه څه باندې انزلنا چې را لېږلی دی موږ علی عبدنا په خپل بنده باندې یوم الفرقان په ورځې د فیصلې باندې یوم په ورځ باندې التقى الجمعان چې مخامخ شوې دوه ډلې والله الله تعالی علی کل شیء قدیر په هر یو شی باندې قدرت والده اذ انتم یاد کړئ هغه وخت کله چې وای تاسو بالعدوة الدنیا پاغه کناره نږدې باندې مدینې ته وهم او دا کافر بالعدوة القصوى پاغه کناره لری باندې و د مدینې نه القصوى چې لری د مدینې د طرف والركب او قافله اسفل لاندې ومنکم استاسونا ولو تواعدتم او کچرته تاسو وعده کړی وی لوز کړی وی د یو بل سره د جنگ لاختلفتم نو خامخا تاسو به اختلاف کړی وی فی الميعاد پاغه وخت مقرر کی ولکن الله لیکن الله تعالی ولکن لیقضی الله لیکن د دې لپاره چې فیصله وکړي الله تعالی امرن دا کار کان مفعولا چې دی هغه مقرر کړی شوی لیهلک د دې لپاره چې هلاک شي من هغه څوک هلاکه چې هلاکیږي عن بینتن پس د دلیلنا ويحيى او ژوندې پاتې شي من هغه څوک حیا چې هغه ژوندې پاتې کیږي عن بینتن پس د دلیلنا یعنی دواړو ته حقیقت چې دی نو ښکاره شي نو چې څوک مري نو چې هغه پس د دلیل نه چې دی نو مړي وضاحت ته شوی چې دا حق دی دا باطل او چې څوک ژوندی نو که هغه کفر باندې پاتې کیږي که په اسلام باندې خو چې دلیل ورته پته لګېدلي وضاحت ورته شوی وان الله یقینا الله تعالی لسمیع خامخا اوریدونکی دی علیم پوهه دی اذ یریکا یاد کا هغه وخت کله چې ښودل تا ته هم دی الله تعالی فی منامکا په خوب ستا کې قلیلا لږ ولو اراکا او که چېرته یې ښودلي وی تا ته هم دی کثیرا ډېر لفشلتم نو خامخا تاسو به کمزوري شوي وی ولتنازعتم او خامخا اختلاف به کړی وی تاسو فی الامر په کار کې په خبره کې ولکن الله لیکن الله تعالی سلم بچ کړی تاسو ان الله یقینا الله تعالی علیم پوهه دی بذات الصدور پر رازونو د سینو باندې انه یقینا الله تعالی علیم پوهه دی بذات الصدور پر رازونو د سینو واذ یریکموهم او یاد کې هغه وخت کله چې ښودل تاسو ته الله تعالی دی اذ التقیتم کله چې ملاو شئ تاسو فی اعینکم په سترګو ستاسو کې قلیلا لږ ويقللكم او لګي کړی او لګ کولی تاسو کمولی تاسو فی اعینهم پسترګو داغو کې لیقضی الله د دې لپاره چې فیصله وکړي الله تعالی امرن دا کار کان مفعولا چې دی هغه مقرر کړی شوی و الی الله او خاص الله تعالی طرف ته ترجع واپس بکړی شي الامور کارونه الذين امنوا ای ایمان والو اذا لقیتم کله چې تاسو ملاقات و کیفیت دی ویډل سره فثبتون تاسو ثابت قدم وسیږئ واذکر الله او یادوي تاسو الله تعالی لره کثیرا ډیر لعلکم د دې لپاره چې تاسو تفلحون کامیاب شئ واطیعوا الله او تابعداري وکئ تاسو د الله تعالی او رسول او د پیغمبر دغه ولا تنازعوا او تاسو اختلاف مکوئ فتفشلون کمزوري بشئ تاسو وتذهب او لاړه بشي ریحکم حواس تاسو یعنی طاقت تاسو دبدبه واصبروا او تاسو صبر کوئ کلک شئ په دین باندې ان الله یقینا الله تعالی مع الصابرین سره دا چانه دی چې هغې صبر کوي کلکیږي په دین باندې ولا تکونو او مکیږي تاسو کالذین په شانته دغه کسانو خرجو چې هغې راوتلي وو من دیارهم د کورونو خپلو نه بطرا د پاره د سرکشۍ ورعاء الناس او د پاره د ښودنې د خلکو ویصدونه او منع کولې خلک عن سبیل الله د لارې د الله تعالی نه والله الله تعالی بما په هغه څه باندې یعملونه چې کوي دی محیط راګیرونکی دی احاطه کوونکی دی واذ زینا او یاد کا هغه وخت کله چې ښایسته کولهم دی ته شیطان اعمالهم عملونه د دی وقاله او ویلې لا غالب نشته دی زورور لکم په تاسو باندې اليوم نن ورځې من الناس د خلقنا و انی جار لكم او یقینا زه
ملګری ما مدد کوونکی مستاسو. فلما پس هر کله تراءت الفئتان چې ولیدلو یو بل لره د دواړو ډلو نکصه نو واپس شو ده علی عقبیه په خپلو پوندو باندې وقال ویلې انی بریء منکم یقینا زه بیزار یم ستاسو نه. انی ارا یقینا زه وینم ما هغه څه لا ترونه چې تاسو یې نه وینئ. انی اخاف الله یقینا زه یریږم د الله تعالی نه. والله الله تعالی شدید العقاب سخت عذاب واله دی. اذ یقول المنافقون یاد کاوه وخت کله چې ویلي منافقانو والذین او هغه کسانو فی قلوبهم چې په زړونو د هغو کې مرض دی غره دوکه ورکړې ده هؤلاء دې خلکو ته دینهم دین د دی. ومن یتوکل او هغه څوک چې ځان وسپاري علی الله په الله تعالی باندې فإن الله پس یقینا الله تعالی عزیز غالب دی زورور دی حکیم حکمت واله دی. ولو ترى او که چرته ویني ته اذ یتوفا کله چې روحونه اخلي ساګانې اخلي الذین د هغه کسانو نه کفرو چې کفر یې کړی الملائکة فرشتي یضربون وهی وجوههم مخونه د دی و ادبارهم او شاګانې د دی او وای دی ته وذوقوا او وسکئ تاسو عذاب الحریق عذاب دا غور سوځونکي. ذالک دا سزا بما په سبب د هغه څه ده قدمت چې مخکې کړي دي ایدیهم لاسونو ستاسو وان الله او یقینا الله تعالی لیس نه دی بظلام هیڅ ظلم کوونکی للعبید په بندګانو باندې. کدأب آل فرعون د دې حالت بی کدأب آل فرعون په شانته د حالت د فرعونانو والذین او د هغه کسانو من قبلهم چې مخکې د دینو کفروا کفر کړو بآیات الله په آیاتونو د الله تعالی باندې فاخذهم الله پس ونیول دی لره الله تعالی بذنوبهم په سبب د ګناهونو د دی. ان الله یقینا الله تعالی قوی زورور دی شدید العقاب سخت عذاب ورکوونکی دی. ذالک دا بان الله په سبب د دې چې یقینا الله تعالی لم یکو نه دی مغیرا بدلونکې نعمت لره علی انعمها چې کړی دی علی قوم په یو قوم باندې حتی تر دې پورې یغیرو چې بدل کړي دی ما هغه عقیده بانفسهم چې د دې په زړونو کې ده. وان الله او یقینا الله تعالی سمیع اوریدونکی دی علیم پوهه ذات دی. کدأب آل فرعون حال د په شان ته د فرعونانو دی والذین او دا کسانو دی من قبلهم چې مخکې د دینو کذبوا د دروغ نسبت کړو بآیات ربهم آیاتونو د رب د دیتا فاهلکناهم پس هلاک کړل منګه دی بذنوبهم په سبب د ګناهونو د هغوی و اغرقنا او ډوب کړل منګه آل فرعون فرعونین وکلن او ټول کانو وو ظالمین ظلم کوونکي. ان شر الدواب یقینا بدتر د زنده سرونه عند الله یقینا ډیر ناکاره په زنده سرو کې عند الله د الله تعالی په نسبانی الذین هغه کسان دي کفرو چې کفر یې کړی دی فهم پس دی لا یؤمنون ایمان نه راوړي. الذین هغه کسان عاهدته چې تا لوز کړی دی منهم د دې سره ثم ينقضون بیا ماتوي دی عهدهم لوز خپل فی کل مرة په هر ځل وهم لا یتقون او دی ځان نه بچ کوي د ګناه نه. فاما تثقفنهم پس که چرته ومومي ته دی لره فی الحرب په جنگ کې فشرد نو وتروه بهم په دی سره من هغه چا لره خلفهم چې رستو د دی نه دي لعلهم د دې لپاره چې دی یذکرون نصیحت حاصل کی. و اما تخافن او که چرته یریږي ته من قوم و اما تخافن او که چرته خامخا ته یریږي من قوم د یو قوم نه خیانتا د خیانت نه د لوز ماتولونه فانبذ نو وغورځوه الیهم هغو ته علی سواء هغه لوز ورته وغورځوه علی سواء د دې لپاره چې شی تاسو په برابرۍ باندې لتکونوا علی سواء د دې لپاره چې شی تاسو په برابرۍ باندې. ان الله یقینا الله تعالی لا يحب الخائنین مینه نه کوي د خیانت کوونکو سره. ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا انهم لا يعجزون. ولا يحسبن الذين او ګمان دې نه کوي هغه کسان کفرو چې کفر یې کړی دی سبقو چې دی به زمونږ نه بچ شي انهم یقینا دی چې دی لا يعجزون نشي کمزوری کولی الله تعالی
واعدوا او تاسو تیاری وکئ لهم د دې دپاره مستطعتم څومره چې ستاسو طاقت من قوت د سامان د جنگ ومن رباط الخیل او د تړلو د اسونونه د ساتلو د اسونونه ترهبونه چې روي تاسو په دې سره عدو والله دشمنان د الله تعالی وعدوکم او دشمنان ستاسو یا عدو والله دشمن د الله تعالی وعدوکم او دشمن ستاسو واخرین او نور کسان من دونهم چې سوا د دی نه دي لا تعلمونهم چې تاسو نه پیژنئ دی لره الله تعالی یعلمهم پیژني دی لره وما تنفقوا او هغه چې تاسو یې لګوئ من شیء د څه شي نه فی سبیل الله په لاره د الله تعالی کې یوفا نو پوره به درکړی شي بدله د هغې الیکم تاسو ته وانتم او تاسو لا تظلمون ظلم به ونه کړی شي په تاسو وان جنحوا او که چېرته دا خلق مایله شي کاږه شي للسلم صلح ته فجنح نو ته هم کږېږه ته هم مایله کېږه لها دې صلح ته وتوکل او ځان وسپاره علی الله په الله تعالی باندې انه یقینا د الله تعالی والسمیع هم دا دی اورېدونکی العلیم پویه وان یریدو او که چېرته دی اراده وکړي ان یخدعوک د دې خبرې چې دوکه کي تا لره فان حسبک الله پس یقینا کافي دی ستا دپاره الله تعالی هو الذي دا الله هغه ذات دی ایدک چې مضبوط کړی ته بنصره په خپل مدد سره وبالمؤمنین په مؤمنانو سره والف او محبت اچولی دی بین قلوبهم په منځ د زړونو د دې صحابو کې د دې خلکو کې لو انفقتا که چېرته تا لګولی وی ما هغه مالونه فی الارض چې په ځمکه کې دي جمیعا ټول ما الفته نو تا به محبت نه وی اچولی بین قلوبهم په منځ د زړونو د دوی کې ولکن الله لیکن الله تعالی الف محبت واچو بینهم په منځ د دوی کې انه یقینا د الله تعالی عزیز غالب دی حکیم حکمت والا دی یا ایها النبی ای پیغمبر حسبک الله کافی دی تعالی را الله تعالی ومن او هغه چا لره هم کافی دی الله تعالی اتباعک چې ستا تابعداري وکړه من المؤمنین د مؤمنانو نه یا ایها النبی ای پیغمبر حرض المؤمنین تیز که مؤمنان علی القتال په جنگ باندې یکم منکم که چرته یې ستاسو نه عشرون شل کسان صابرون صبر کوونکي یغلبون دی به زورور کېږي مئتین په 200 باندې و یکم منکم او که چرته یې ستاسو نه مئتون سل کسان یغلبون دی به زورور کېږي الفن په زرو کسانو باندې من الذین د هغه کسانو نه کفرو چې کفر یې کړی دی بانهم په سبب د دې چې یقینا دی قوم داسې قوم دی لا یفقهون چې نه پوهېږي الآن اوس خفف الله اسانی راوست الله تعالی عنکم ستاسو نه وعلم او پوهه دی الله تعالی ان فیکم یقینا چې یقینا په تاسو کې ضعفا کمزوري ده فان یکم منکم پس که چېرته یې ستاسو نه مئتون سل کسان صابرتون صبر کوونکي یغلبون غالبه کېږي به دی مئتین په 200 باندې وان یکم منکم او که چېرته یې ستاسو نه الفون زر کسان یغلبون غالبه کېږي به دی الفین په 2000 باندې باذن الله په حکم د الله تعالی والله الله تعالی مع الصابرین سره د صبر کوونکو نه دی ما کان لنبی نشته د پیغمبر د پاره اندا خبره یکونه چې شي له د پاره ما کان ندی مناسب د پیغمبر د پاره ان یکونه دا چې شي له د پاره اسرا قیدیان حتی تر دې پورې یسخنا چې ینه توی کی دا فی الارض پزمکه کې تريدونه تاسو اراده کوي عرض الدنیا د معمولی ژوند د دنیا عرض الدنیا د سامان د دنیا والله الله تعالی یرید اراده کوي الاخرت د اخرت والله الله تعالی عزیز غالب دی حکیم حکمت والده لولا کتاب من الله کچرته نوې حکم من الله د طرف د الله تعالی نه سبقه چې مخکې تیر شوی لمسکم نو خامخا رسیدلی به تاسو ته فیما پاغسه کې اخذتم چې اخذتی دي تاسو څه شی به رسېدلی عذاب عظیم عذاب لوی فکلوا پس خورئ تاسو مما د هغه څه نه غنیمتم چې تاسو په غنیمت کې اخذتی دي حلالا حلال طیبا پاک واتقوا الله ویریږئ د الله تعالی نه ان الله یقینا الله تعالی غفور بخونکی دی رحیم مهربانه دی یا ایها النبی ای پیغمبره قل اویوا لمن هغه چاته فی ایدیکم
فی ایدیکم چې په لاسونو ستاسو کې دي من الاسرا د قیدیانو نه یعلم الله کو چرته معلوم کی الله تعالی فی قلوبکم په زړونو ستاسو کې خیرن څه خیر ایمان یؤتکم نو دربه کی تاسو لره خیرن ډیر غوره مال مما د هغه مال نه اخذ چې درکړی شوي چې اخیستی شوي دي منکم ستاسو نه ویغفر لکم او بخنه به وکړي تاسو ته والله الله تعالی غفور رحیم بخونکی مهربانه دی و ان یریدو او که چېرته دی غواړي خیانتک ستا خیانت فقد خانوا الله نو ته مخ خفه کېږه ولې ځکه چې دی خیانت کړی د الله تعالی سره من قبل مخکې فامکنا نو طاقت یې درکړو تاسو ته منهم په دی باندې والله الله تعالی علیم پوهه دی حکیم حکمت واله دی ان الذين یقینا هغه کسان آمنو چې ایمان راوړی وهاجروا او هجرت یې کړی وجاهدوا او جهاد یې کړی باموالهم په لګولو د مالونو خپلو سره وانفسهم او په کړولو د ځانونو خپلو سره فی سبیل الله په لاره د الله تعالی کې والذین او هغه کسان آووا چې هغو ټکانه ورکړې ده ځای ورکړی دی ونصروا او مدد یې کړی دی د مهاجرینو اولئک دغه کسان بعضهم ځنې د دی اولیاء بعض دوستان د نورو دي والذین او هغه کسان آمنو چې ایمان یې راوړی دی ولم یهاجروا او هجرت یې نه دی کړی ما لکم نشته دی ستاسو دپاره من ولایتهم د دوستۍ د هغو نه من شین څه شی حتی تر دې پورې یهاجرو چې هجرت وکړي هغی و ان استنصروکم او که چېرته دی طلب د مدد وکړي ستاسو نه فی الدین په باره د دین کې فعلیکم نو لازم دی په تاسو باندې النصر مدد الا مگر علی قوم په خلاف دا قوم باندې بینکم چې په منځ تاسو کې و بینهم او په منځ د هغو کې میثاق لوز دی والله الله تعالی بما په هغه څه باندې تعملونه چې کوئ تاسو بصیر لیدونکی دی والذین او هغه کسان کفرو چې کفر یې کړی دی بعضهم ځنې د دی اولیاء بعض دوستان د نورو دي الا تفعلوه که چېرته تاسو ونه کړئ هو دا امداد تکن نشبه فتنه فی الارض پزمکه کې و فساد کبیر او فساد لوی والذین او هغه کسان آمنو چې ایمان راوړی وهاجروا هجرت کړی دی وجاهدوا او جهاد کړی فی سبیل الله په لاره د الله تعالی کې والذین او هغه کسان آووا چې هغو ټکانه ورکړې ده ونصروا او مدد یې کړی دی اولئک دغه کسان هم المؤمنون همدی دي مؤمنان حقا په حقه لهم د دې دپاره مغفرة بخنه ده ورزق کریم او رزق د عزتمن والذین او هغه کسان آمنو چې ایمان یې راوړی دی من بعدو رستو د دې نه وهاجرو هجرت یې کړی وجاهدو جهاد یې کړی دی معکم ستاسو په ملګرتیا کې فاولئک پس دغه کسان منکم ستاسو نه دي یعنې ستاسو د ډلې نه دي و اولو الارحام او د خپلولۍ والا بعضهم ځنې د دی نه اولا ببعض ډېر نږدې دي ډیر لایق دي زنو ته فی کتاب الله په کتاب د الله تعالی کې یعنی په قانون د میراث کې خپلوان به چې کوم دی نو یو بل ته ډیر نږدې ان الله یقینا الله تعالی بکل شیء علیم په هر یو شي باندې پوهه دی